ځمکه د مور حیثیت لري. نن په پاکستان ویټرینری سوسایټي کې په دې حواله باندې غور کولی شي چې زمونږ هغه ځمکه چې په دې یونیورس کې د رب کائنات یو لویه تحفه ده ولې د موسمي تغیراتو سره مخ ده، ولې هغه لیر چې کوم د ځمکه تحفظ سره مخ کوي د مسلو سره مخ دی. بنیادی وجوهات چې کوم په دې شاتنی میټینګ کې په ګوته کیږي هغه دا دي چې یو داسې روډ میپ، یو داسې تګلاره جوړه کړې شي چې د ونو بوټو د وهلو دا کومه سلسله ده دا بند کړې شي، زیات نه زیات بوټي نال کړی شي او هر چاته د ذمہواری ورکړي شي چې هغه د خپل حصے یا د خپل برخه بوټي خامخا نال کی. ورسره په ځمکه باندې چې څومره فرش بندي کیږي دا فرش بندي په کم لیول شي چې دا شانته د ځمکه چې کم د اوبو د پاره د فلټر یا د ذخیرو حیثیت لري دغه ذخیرو د ورکړه جاری پاتې شي. په دې حواله باندې نن د پاکستان ویټرینری سوسایټي دغه برینز دغه خلک څه قسم له اقدامات کی او څه تګلارې جوړه کړې ده د دې آفیشل سره خبرې اترې کوو. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजीहा है और मैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की वॉलंटियर हूँ और आज इस मीटिंग में हमारी ये जिम्मेदारी बनी है कि हम किसी 5 फैमिलीज़ को मुंतखब करें और उनके बच्चों के नाम पे प्लांटेशंस करें और फिर उनका ख्याल रखें ताकि हम पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी प्रोवाइड कर सके और इसको महफूज और साफ बना सके. जमानुम अयाज अली दी और अंजुमन हिलाल अहमद पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा ब्रांच सरा एज ए प्रोविंशियल प्रोग्राम मैनेजर इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन कारकुम دا ټایم زمونږه د سرزمین چې کوم د ځمکه چې کوم دا د ډیرو مسایلو سرمخه ده او د هغې سلسله کې چې کوم دی هلال احمد پاکستان نن چې کوم دی انعقاد کړی د یو اویرنس سیشن انوایرمنټل اویرنس سیشن چې په دې کې مونږه فوکس وساتو، مونږ چې کوم دی امفیسایز وساتو چې مونږ به خپل ماحول دوست څنګه جوړو او زمونږ خپل بیهیویر چې کوم دی هغه به مونږ څنګه الاین کوو د دې سره چې دغه مسایل چې کوم دی دا مونږ کم کوو. کوم زمانوم حفصان نور دی از پی آر سی ایس سره ایز ولنټیر کار کوم. نن زموږ میټینګ چې کوم دی په کلایمټ چینج باندې وشو and we should be more focused on the clean and green initiative as چې موږ چې کوم دی ډیر ځات ټری پلانټیشنز کو چې دا کوم سره کلایمټ چینج دا موږ سره ریډیوس شي او چې دا اوس کوم دا کلایمټ چینج راځي دا اوس 2026 او دا 2025 کې چې څنګه دا فلډز وشو دا موږ سره ډیر ځات ریډیوس شي. پاکستان ریډ کریسنٹ سوسایټي خیبر پختونخوا چې کوم برانچ دی د چې دا نن ارث ډے موږ سیلیبریټ کړه او د ارث ډے منانے کے لیے یادا سے ہوا ہے چې دغه منعقد کولو د پاره چې موږ دا پروګرام جوړ کړو یغه بیسیک مقصد دا و چې څنګه موږ خپل ځمکې نه دا ماحولیاتي آلودگی کمولای سو، ګرمایش کمولای سو، بوټو او ونې زیاتولای سو او د بې موسمه چې کوم بارانونه روان دي چې بیا کم تباکاریانې جوړوي، کسان ته مسله جوړوي، فصل ته مسله جوړوي او دا بې موسمي چې کم حالات روان دي په دې وجه روان دي چې نن موږ دغه کیسې ته سوچ نه دا کړای چې موږ به د ماحول ښکلی کوو څنګه، موږ به د ماحول کې بوټي څنګه زیاتو. د پاکستان ویټرینری سوسایټي خیبر پختونخوا دغه تګلاره چې د عام ولس دپاره د ونو بوټو د کر متعلق سوچ را پیدا کوي. دغه سوچ زمونږه یعنی انفرادي طور د دې معاشرې د هر انسان په ذهن کې پیدا کېدل او عمل ته بوتلل. د سوچ او د عمل ترمنځ هماهنګي انتهایی ضروری ده، یعنی خدای مکه د پوره دنیا سوځېدو طرف ته ځي. د دې د بچ کېدو دپاره ضروری ده چې موږ خپل انفرادي کردار ادا کړو او دغه شانتې اجتماعي طور باندې دا ځمکه محفوظه کړو. د سونو اف ام ریډیو نیټورک دپاره خسته رحمان.